السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو سجاول د دریو خویندو ایکي او اورو چې دغه د به د سیلینګ کار کولو. سجاول د نازو جینۍ سره په لینډین په اسلام آباد کې ساز کړو چې سجاول خپله اوسیدونکې د لاهور چې 2 کاله بعد سجاول کور ته لاړلو چې کور کې خرچه مرچه نه ورکوله د دکې د وجې نه چې پردۍ ښځې سره دلته کې لینډین واغوستلو چې اوس یې مور او پلار په سرو سترګو باندې جاړي چې سجاول موږ د دې د ورځې دپاره غټ کړی دی چې یعنې اوس په پردو جنکو باندې ځان خوري. راځئ مینوال چې د سجاول مور او د پلار خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کړو چې څه وایي چې سجاول په کومه طریقو باندې غلط کارونه کوي. انسا دا ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو هېڅکله د جینۍ په جال کې مه ګیرئ چې نن څنګه سجاول ګیر شوی یعنې د ټول کور سربراو چې ده به څه وګټله نو مور او پلار او خویندو به یې وخوړله خو ده به څه ونه ګټله نو خویندو او ټول به دغه شانتې به ناست چې سجاول خپله یو د سیلینګ کارګر چې سیلینګ کار به یې کولو په اسلام آباد کې چې دغه شانتې د نازو جینۍ په جال کې ګیر شولو چې 2 کاله هم کور ته لاړ نو په دغه 2 کالو کې د کور ته خرچه هم نه ده لېږلې. مور او پلار یې په سرو سترګو باندې جاړي چې یعنې دا دغه د نازو جینۍ په جال کې ګیر شوی دی او زمونږ تین مکمل هیر شوي او هغه دغه شانتې په عیش عشرت کې ډوب شوی. مور او پلار وایي چې ما سجاول د دې دپاره نه دی غټ کړی چې پردۍ جینکۍ دې په عیش وکړي پردۍ جینکۍ دې ودې خوري. خو مینوالو واقعه خبره ده زمونږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خلک چې زامن غواړي د دکې دپاره غواړي چې مونږ بوډاګان شو او چې زمونږ خدمت وکړي مونږ له به خرچه راکړي مونږ به یعنې زمونږ به مټې به مضبوطې به وي د دغې دپاره نه غواړي چې یعنې پردي خلک دې په عیش عشرت وکړي او د پردۍ ښځې دې شي. نو زمونږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نویو معلوماتو په اړه د سره زمونږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.